چې درد تشو زړګیا نه هیڅوک نو همدرد چې شمیر تشو اشتیاقا نو رشته نه خلاصې ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. ماته ویل شي امشا یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د صحت زیره. مینوالو امید لرم چې تاسو به روغ ربط خوشاله به د خپل حصے چې کوي خوشحالي دا غینو مزه مخله او چرچې به هم مخله. څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ورځ باندې هغه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی مونږ سره په سټوډیو کې ناست وي. ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه مختلف بیمارو باندې مطلب د کار کوي، ریسرچ کوي او هغه نه پس چې کوم دی د مرض علاجو کې. نو شکر دی چې نن سبا خلکا ټیک ټاک دي، روغ رمټ دي. څوک چې هم راغلي دي نو الله والا شفا ور کړی ده. ډاکټر صاحب مختلف بیمارو باندې پاږي کې غټي غټي بیماری دي. خدا سدا چې نن سبا زمونږ په سیمه باندې بلکې غونډه دنیا کې یو شوګر داسې یو مرض دی چې داغه علاج نشته. مختلف علاقو کې، مختلف کلو کې یا مختلف ملکونو کې ای کې داسې دي چې ارزي علاج کیږي. ارزي داسې چې مطلب تاسو علاجو کې خو صرف هغه کنټرول کیږي نه، ټول عمر باغه دوايانې خوري، ټول عمر با هغه ډاکټر لزه او هغه تبکینه چې دوايانې ختم شوي انسولین. نو پدې کې داسې سټیج راشي چې انسان بیا کمزوري شي، بدن لحاظ سره کمزوري شي، بیا لبلبه ختم شي، بیا ور سره لاسونه خپې کټ شي، بیا ور سره بلا بیماری چې کم دي د سترګو نظر ور سره لاړ شي. مرض چې کم دی دا زمونږ په سیمه کې بلا شي دی. بل لا خبره ده امینوالو چې ډاکټر صاحب چې پدې باندې څومره کار کړی دی او څومره خلکو لم علاج کړی دی په شوګر باندې. ماشاءالله تاسو اونیر وینه چې هغه راځي او تاسو سره مخامخ پخپل وای ګلیم درته خي، نومم درته خي او زې گیم درته خي چې مونږه د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق سیم نه علاج کړی دی او ټیک شوی. ځینی بیماری داسې دي چې هغه لکشان ټیم واخلي، ځینی بیماری داسې دي چې هغه په هفتو دوه کې میاش کې هم الله تعالی ولا شفا ورکړي. نو تاسو هم که چېرې تاسو څه بیماری وي یا تاسو ته محسوسېږي چې زه بیمار یم، نو خپل ټسټونه یا یو ښه طبیب له لاړ شئ، یعنې که ښه ډاکټر له لاړ شئ چې ستاسو علاج وکړي. جی ګورو چې موږ سره پلان باندې. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ حاجي زه د ګجرات نه خبرې کوم. زما شوګر 18 سال راسي. زما شوګر زیو ټیچر وم، خو زما شوګر د لاسه بیا به دا جوړونه به خطر راغونه زه بیا ګرځېدم نشم، مخې مې د سټ خطلې وي. نو بیا ما ریټایرمنټ په 2016 ډسمبر کې واغستو. ما ته ستاسو پته نه وه هغه وخت کې. اوس چې راته بیا پته ولګي 6 میاشتې مې ستاسو نه علاج وکړو. دا اوس خو ډېر ښه کړې ما. اوس هغه جوړونه مې ورو ورو ښه کېږي او شوګر مې بلکل ختم شوی دی. یورین به م راته تکلیف و، لکه زما خو بلکل د ځان نه دا دم هم نه وه چې ما به خدای پاک جوړ کړي. هر وخت به مې ځان ته کلمه شهادت وي دا دی. اوس مرګ راغی، اوس مرګ راغی. زما خپل هم خو کار پرېښی و، دا لکه ستنې ستنې به پکې لګېدې. ما به وي دې ځای کې سمه ستن چاومنډله دېدې که نه، لکه دغه ته خو ما به د خپو ډېر حفاظت د لاسو کو، لکه چې ساري به سملاسم نه هم به دې هایډروجن لګول چې ساري به پاڅېدم د ماښام. اوس خو نه لګې که نه؟ بلکل اوس سمې شي. بس الله پاک دی، الله پاک دی. لکه صحت مې ډېر زیات ښه شوی دی چې څوک راته ګوري نو ته خو ډېره ښه شوې که نه. دا تاسو چا نه علاج کو؟ ډېرو خلکو ته مې ستاسو دغه ورکړي نمبر یې مې ورکوم چې د هغوی له ډېر کسان درملو د دې ځای نه ما د یو ځای د بل ځای نه که نه چې څوک خبرېږي نو ما ته ټلیفون کوي چې لکه تاسو په څه باندې ښه شوې که نه چې شکر هم ښه شه. ستاسو نمبر به ته ورکړم. ډېره مهرباني زما ګرانه خور یې الله تعالی نور مشهد درکړي. چې څوک راځي نو ما ته مبارکي راکوي په دې باندې چې شکر دی چې خدای دله زندګي درکړي. خور موږ هم در مبارکي ورکوو. چې ډاکټر له دې وړلم نو په سلایې کې بې واچولم، برکت مې اوچته کړم، نو په ګاډي کې ډېم کړم. ډاکټر به راله ګاډي له راته داسې شوی وم. ګاډي له راتله جي نه به شم لکه څو کسه دې په کټ کې ووم زین د کور نه لږه لار ده دغه سړک ته که نه ګاډي کې دغه شان پاتې. جی 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 بس دا زما ګرانه خور زما دغه خوشحالۍ دي، دغه زما اساسي او سرمایه دي. ژوند درکړي. امین امین. الله تاسو له صحت درکړي. ډېره مهرباني ده. الله پامان یو جامانه. وعلیکم السلام. ګورو چې موږ سره پلان باندې سوق دی رقم سره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون اور کہاں سے؟ سر میرا نام امجد ہے، میں دوکالا خان سے بات کر رہا ہوں، راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. اچھا آپ نے ڈاکٹر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سے کس چیز کا علاج کروایا آپ نے؟ میں نے سر جی شوگر کا علاج تھا. میری شوگر تھی 280.
मैंने 6 महीने पहले उनकी दवाई खाई थी, तो फिर मैं किसी सिलसिले में आउट हो गया थोड़ा सा कंट्री से, तो दवाई नहीं ले सका। 1 महीना फिर मैंने इनकी दवाई यूज की है और उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। मेरे पाँव में एक जख्म भी हुआ था, वो भी ठीक हो गया था और उसके बाद मुझे बहुत फर्क पड़ा उससे। अच्छा, मैं सर जी बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट, अल्लाह का शुक्र है, हार्ड वर्कर हूँ, वेल्डर हूँ और बहुत हार्ड काम कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ से इलाज करवाया आपने? उधर इस्लामाबाद से? आज इस्लामाबाद से एक प्राची कंपनी से। अच्छा अच्छा, आपने किससे सुना था कि डॉक्टर साहब इलाज करवा रहे शुगर का? सर जी हमारी सिस्टर है एक स्वादी में, उनके जो देवर है उनका इलाज हुआ था, उन्होंने पूरा कोर्स किया था 3 महीने का, उनकी शुगर ठीक हो गई थी। अच्छा। सुन के फिर मैं गया था। अच्छा, अभी आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप फ्रूट वगैरह खाते हैं कि नहीं? मैं सर जी हर चीज खा रहा हूँ, कोई परहेज नहीं है, सब खा रहा हूँ। तो बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कोई मसला नहीं है। अभी आप रेडियो से ऑन एयर हैं, तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की दवाई लेनी चाहिए। अच्छा, एक बच्चा आजमाए तो सही, जिंदगी और मौत अल्लाह का, लेकिन एक बच्चा इंसान चाहे तो। जी जी, ओके, थैंक यू सो। जी जी पक्का होना चाहिए इंसान। जी जी जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू सो मच। दाऊ मुंगसरा डॉक्टर साहब कम से नो او د اسلامباد ته کراچي کمنۍ ته مال راغلو، یو خو د خپل زخم داسې و چې ټکېدونه شوګر والا شوګر والا بل شوګر په انتهایی های ډوزز کې هغه توپې او ټینکونه او جازونو ته رسېدل او بیا هم نه راغورځېده په شته پرهیز کې. او ډاکټران ورته وایي چې ته به صرف اوربشې خورې او جوار به خورې. مطلب دا چې دا هغه او د ویلډرو کار مار نه پاتې شوی د الله فضل له دا د خپل د شپه کار هم کوي، هغه زخم یې مراله، شوګر هم را پرېوته، هغه تیزې دوایان دې ختم شوي او خواږه څه چې هر یو شی خوري داسې شی نو تاسو ته واورېدل. نو مطلب دا دی بل دا چې دا خپل دومره څښا وه چې بالکل چې کوم دی نو کټ کېدو تر نوعیته خبره تللې وه. او تاسو ته پته ده په دنیا کې 3 زخمو کې یو دوی کار نه کوي، د مړي وجود کې د شوګر والا مړاو د خپه کې او چې چا په کټ کې مړاو لګي په بیټ سور کې پس مګه په مخ کې د زخم یو دوی پر 3 سوزونو کې کار کوي. صرف او صرف د الله په فضل صرف زما دوايي ده، صرف زماري سرچې دي. په امریکا کې ماغه دوايي نشته چې شوګر والا په مخ پکې کار کوي. امریکا کې خلکو نه پیدا غسي کټ کیږي، امریکا کې هم دا ګوت خلکو نه کټ کیږي او د الله فضل له بزرګونو ګوت خپل الله پاک بچ کړي. نو هغه دادي چې خو په دنه صابر شو باندې گزارو کوم، یعنی نرو سیستم سره چې تعلق ساتي او د پاسه په ډرون خپل پر مطلب دا چې صرف واحد دنیا کې زما دوايي ده چې هغه په مخ پکې یا په د مړي خپل او د مړي په وجود کې مکار کوي. چې کوم ځای دا صابر شي دماغ ودار شي ختم شي نه خو زموږ فوج پولیس مونږ شته کنه الته بیا زخم نه راځي، دا زموږ زخم راځي خو د دماغ او تارونو په وجه راځي. یو خو دنه تارونه راويخ کوم په دنیا کې خو پورا دنیا سوچم نشي کولای چې تار څنګه راويخيږي، که امریکا او که پاکستان دی، پورا دنیا سره د برتانیې سره د جرمني انو د الله په حکم یو لا تارونه راويخ کوم اځم په پاسه خپل زخم دوايي په دغه طریقه باندې الله پاک ټیک کړو. जी, ډېر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هماره څنګه؟ خیر دی جی، زما ضرور سنوم دې کم زینا. شیر افسر نوم دې د باجانا محله لار خیمه. خجی شیر افسر دراتو تاسو دی وخت کې اونیر یې ریډیو دلور باندې تاسو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړی دی او د سشیم کړی دی. بس یاره چې دا خو زمونږ ورو د دای دی ملکه تو وخه شی ور دای ما د ډاکټر له بوتلو بلکې څنګه تر انډایا پورې تر پیښور پورې دغه کړو نو دای چې دا مېره ورته کړو نو هغه وی چې دای د دې په منګه اپریشن کو. جی جی، انو دای اپریشن تا غاړه نه کې فتا بس زوم ډیر زیات او دای کټ نیولو نو بس زوم ډیر زیات لکه پریشانای کوم او لکه یا دې یو ډاکټر وی چې بای لکه زبا شپږ څلور اخلا ما اپریشن. جی جی، نو هغه کې لکه الله تعالی مقصد چې لکه غټ مزلو کدا دای ماته چې دې ځای کې ډاکټر دی او منګه یو پیرا لکه دلته بوزانو هغه زما خپل دغه نه کې د ما یاره کې دای ما لکه دورا په خبر او کم ځای ته وګورل نو ما لکه دا ډاکټر یا دا کوم لکه دې ته وایي سره ورته څه پیګړه او چې کولکه چې دای هغه د لومبای پیری ورلا دوايي ورکړه نو هغه سره لکه لګرامه راځي دا په دغه پیرا دوايي ورکړه هغه سره لکه کافي
مطلب در چې آرام ورته میلاو شو. نو بیا په درېیمه پیره چې دغه وشو نو هغې سره لکه بیا بلکل لکه ګرځېدل او خپل لمونځ اودس او خپل د کور کار یې مطلب در چې کو جی جی هغه ختمه شوه. نو دا لکه څلورم علاج باندې بیا چې دی لاړل نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې اوس مطلب در چې تاسو لکه دغه بلکل ختم شو او لکه نور د دوی د دې هغه خوراکونو د دغه سره دا وزن یې دومره دغه شو چې اوس که یو پیری که دوی نه لکه وي زه به لکه د وزن د کمېدو دغه درم. ښه جي. نو تاسو مطمئن یې مطلب دا دی ستاسو کور والا ګزارش شوې ده هغې الله تعالی مطلب در چې غټ فضل دی الله پاک دې مطلب در چې ورله بس دغه ورکړي او نور دې ورله الله تعالی دا دواګانې کوله ده چې الله پاک الله په دغه کې نور مو دغه ورکړي اضافه یې الله پاک ورله ورکړي چې ځکه چې هغه ډېر زیات زه خپل ځاني مطلب در چې دا دوه پیرې ورسره ایستلی وم نو ما چې حکیم صاحب ته دغه ته کتېدل نو لکه ډېر په تفصیل سره د مریض نه لکه تپوسونه او دوایانې ورله ورکوي. جی جناب څوک د کوم ځای نه؟ کشمیر خان خبرې کوم. ښه جي ښه. زما وروره څنګه یې ښه ټیک ټاک یې؟ ښه الحمدلله ګزاره مې شوې ده ډېره. ښه جي. دا راته ووایه چې تاسو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کړو تاسو ته څه تکلیف و؟ ما ته جي د شوګر شدت و. جی جی. مخکې د شوګر څومره مطلب څومره ډاکټرانو علاج کړی؟ مخکې خو ما علاج کوم خو څه فایده نه و کړی دا به کته نه راته بیا دغه 300 280 او 300 کې به چلېدو. جی جی. اوس خو الحمدلله 150 160 ته رسېدلي. جی جی جی. او مخکې سره ستاسو صحت څنګه اوس ورسره څنګه دی؟ نو مخکې خو صحت نظر نه ډېره نه وه اوس خو الحمدلله زه ښه یم او اوس خو ډېر فرق نه درېږي. خوراک دې ورسره څنګه دی؟ خوراک خو زه الحمدلله چې کوم ښکلی خوراک کوم نارمل څنګه چې عام انسان خوراک کوي. نو مخکې خو ما ډېر پالته اوس خو داسې چې بدنه کې کېږي نو برابر هر څه خورم. ګور زموږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ضرور سنوم دی د کوم ځای؟ خیر دی الله کرم دی. ریډیو نه لګ را دی خوښه. تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه څه علاج کړو؟ څنګه تاسو علاج کړی و؟ ښه جي ښه. ښه جي. مور ده تاسو؟ جی مور مې لاسو کالو راځي تبه وه او هغه چې موږ لومړي ځل دوايي ته یې راکړه نو هغې سره د خیره ښه شوې ده. دوباره بیا تللي وو دوايي مې راوړې ده خو لومړي ځل دوايي سره بس ښه شوې ده. ښه جي ښه. دا راته ووایه چې ستا څومره وخت نه بیماره وه؟ دا 14 کاله دی تبې شوي. ښه جي. دا زړه ته به دې ته وایي جی چې هر ځای ته به م ډاکټر له بولله بس دغه سپروفلاکسیسیلم داسې دوایانې به یې ورکولې. ښه جي ښه ښه. نو اوس ټیک ته جی. تاسو د کوم ځای او تعلق له کوم ځای سره؟ باکر ګوهاټي باکر که نه؟ که نه. تاسو د ډاکټر صاحب د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب علاج نه مطمئنه یې؟ جی بالکل مطمئن یم. ښه جي. اورېدونکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ پیغام دی چې بس چې چا لکه د شوګر پرېشر یې څه بیمارۍ نه دی لري خو مطمئن علاج به کېږي او په کمو پیسو باندې. صحیح دی. ډېره زیاته مننه کوم زما وروره. صحیح دی. الله پامان. زه تاسو ته وایم دا نمبر ځان سره نوټ کې چې کله تاسو لاړ شئ یو پیران تاسو ته پته ولګي چې واقعي دلته مریضان دي خو مبارک شاه دروغ نه وي. 0315 81 59 059 په دې به تاسو کال وکړئ نو دا معلوماتو کې چې کله درشو څه ټایم له درشو لیکچر څه ټایم دی او د کم چې د شوګر مریضان دی هغه به لیکچر ضرور اورئ ځکه چې ډاکټر صاحب په دې کې تاسو نه څه فیس وغیره نه اخلي. ټیک شوه؟ نو مینوالو کو چې ستاسو شوګر لګېدلی وي او د شوګر په وجه باندې ستاسو هغه نظر تاسو ته پته ولري دا کمیدو والا دی یا زما نظر تلو والا دی تاسو به زر تر زره ډاکټر صاحب سره لاړ شئ او تاسو به رابطه وکړئ او ایمرجنسي کې داسې مونږ تاسو له یو میاشت هفته دوه درکو خو که چېرې ستاسو ړومبي سټیج کې نظر روان دی او تلو والا دی ستاسو په سترګو باندې پټې پټې راځي نو بیا به ډاکټر صاحب سره خصوصي تاسو به کال کوئ چې زمونږ دا مرض چې کوم دی دا کنټرول شي او انشاءالله څنګه چې تاسو اول خان به چې تاسو ته وي زه مکمل ټیک شم زما نظر نو مینوالو تاسو زر تر زره به رابطه کوئ 0315 81
059 اوس په مال راکړي اجازه تاسو د دنیا په هر ګوټ کې الله تاسو ته هدر کی ځان خیال ساتي خادمات بریالیو سه د لوی الله په امان لوف یو